خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي هغه پیک ته رسیدلي دي. خان او بنو کې لوی د ترهګرۍ حملې شوي دي. 10 ترهګر وژل شوي دي. 10 سکیورټي فورسز ځوانان شهیدان شوي دي. حافظ ګل بادر چې کوم ترهګر تنظیم دی په دې کې ککړو خو د دې حملې هم چې کوم پلیننګ او منصوبه وه هغه د افغانستان نه شوې ده. کوم حملاور دي ترهګر دي هغوی دا کوشش کوي چې ځان ان ساتلو لپاره داسې لویې پیښې وکړي چې په هغې کې سکیورټي ادارې ځان سره انوالو وساتي. د یو خوا ترهګرۍ کاروایي زیاتې شوي دي، بدامنۍ پیښې زیاتې شوي، بل خوا د پښتونخوا په لر او بر کې چې کوم پاڅون روان دی، د امن مارچ روان دی، نو د هغې سلسله هم روانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. لر او بر کې چې کومې مهمې پیښې دي، خیبر پښتونخوا، ډیر اسماعیل خان او بنو کې لوی د ترهګرۍ حملې شوي دي. بنو چونې باندې چې کومه حمله شوې وه په دې لحاظ باندې ډیر د اهمیت وړ ده چې تقریبا 40 غنټو نه زیات دغلته د ترهګرو او سکیورټي ادارو ترمنځ انخته شوې وه. چې کوم ایس پی آر بیان دی هغوی دا وایي چې د بارودو نه ډک ګاډی هغه نه دی پرېښودی شوی، او په دغې حمله کې چې کوم د ایس پی آر بیان دی 18 ترهګر وژل شوي دي، 18 سکیورټي فورسز ځوانان شهیدان شوي دي. دې سره بل خوا نږدې ډیر اسماعیل خان کې چې کومه حمله شوې ده هغه په دیهي مرکز صحت رورل هیلث سنټر باندې شوې ده. د صحت مرکز چې کوم دی هغه په نښه شوی دی. دغې افسوسناکه پیښه کې 2 لیډي هیل ورکرې، 2 ماشومان او 1 څوکیدار هغه شهیدان شوي دي. 3 ترهګر هم وژل شوي دي. په دغه پیښه کې 2 سکیورټي اهلکار شهیدان شوي دي. که موږ دې دواړو پیښو ته وګورو نو خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي هغه پیک ته رسیدلي دي، او موږ ګورو په تیرو 40 غنټو کې پښتونخوا کې تقریبا 10 کسان د بدامنۍ د ترهګرۍ له وجې له هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا یو غیر معمولي صورتحال دی، او په داسې حال کې کم چې د محرم الحرام ورځ شپې دي، سبا له 10 محرم حرام دی، یوم عاشور ده. په ټوله پښتونخوا بلوچستان کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي، خو د سکیورټي په حواله باندې ډیر حساس دی کم چې دا نننې پیښې شوي دي. نن چې کومې پیښې شوي دي په دې کې د بنو چونې په حواله باندې چې کوم د ایس پی آر بیان دی هغوی دا خبره واضحه کړې ده چې حافظ ګل بادر چې کوم ترهګر تنظیم دی په دې کې ککړو، خو د دې حملې هم چې کوم پلیننګ او منصوبه وه هغه د افغانستان نه شوې ده. یو وارې بیا په افغانستان چې کوم حکومت دی، عبوري حکومت، په هغوی باندې زور راوړی شوی دی چې تاسو خپلې ذمهوارۍ ترسره کړئ او دغلته ترهګر پټ ځایونه دي هغه مخنیوي وکړئ. نو دغه یو بل صورتحال دی. خو موږ راځو په دې پیښو کې، نو یو خبره په هغې کې ده چې دا ډېرې زیاتې منظمې کاروایانې وي. منظمې په دې وجه چې عمومي توګه چې کم حملاور دي، ترهګر دي، هغوی دا کوشش کوي چې ځان ان ساتلو لپاره داسې لویې پیښې وکړي چې په هغې کې سکیورټي ادارې ځان سره انوالو وساتي. نو بنو حمله کې هغوی دا ثابته کړه. 40 غنټو نه زیات هغوی دغه حمله چې کوم ده هغه برقرار وساتله. په هغې کې ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړېده، او دې سره د چونې باندې ورتګ د دې هم یو اهمیت دی. د سکیورټي په حواله باندې هغه سوالونه، خدشات چې کوم چې د تیرو 1 میاشت 2 میاشتو روانو هغه بالکل په حقیقت سره سمون خوري، او چې کوم حملې دي د ترهګرۍ پیښې دي، بدامنۍ معامله ده. نو الله دې نه کړي خو دا پښتونخوا کې به مخ په وړاندې باندې ځي. د دغې حملو له مونږه دا چې کوم دریځ دی د هغوی د دې مونږه یقینا صحیح اندازه لګوی شو. بل خبره دا ده چې کله نن بنو کې د
دغه پیښې نه بعد یو امن مارچ هم شوی دی. په جمعې په ورځ باندې شټر ډاون هلته کال ورکړی شوی دی. په دغه امن مارچ کې سیاسي، سماجي، مذهبي، ځوانان، د تاجران، د هرې طبقې خلک راوتي وو. هغوی په دې باندې زور راوړی وو چې ریاست یې خپل ریټ قایم کړي. نو چې کوم تسلسل دی، یو خوا ترهګرۍ کاروایي زیاتې شوي دي، بدامنۍ پیښې زیاتې شوي، بل خوا د پښتونخوا په لر او بر کې چې کوم پاڅون روان دی، د امن مارچ روان دی، نو د هغې سلسله هم روانه ده. او بنو کې هغه نن موږ ولیده یو لوی پیښه وشوه، په هغې کې درنه مرجوبله واورېده، خو بیا هم خلک راووتو او د امن چغې وواله. او هغوی وایي چې د جمعې په ورځ باندې به ټول شټر ډاون وي، ټول خلک به راوځي. مطالبه به دا کوو چې زمونږ سیمه کې امن په ځای شي، او امن لپاره که زمونږ څه خدمات دي مونږ هغې ته هم تیار یو، خو بدامني نه غواړو. مونږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. بل معامله د سکیورټي اندېښنو په حواله هغه دا ده، ما چې څنګه وړاندې ویلي چې نهم محرم الحرام دی، په جلوسونو، ماتمي جلوسونو تر اوسه پورې څه حمله نه ده شوې. الله دې وکړي چې سبا له 10 محرم دی او ډېر زیات کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي په لویو ښارونو کې. او امید لرو چې سبا د پیښه رامخې ته نه شي، خو چې کوم نننۍ پیښې شوي دي د هغې په ترڅ کې به د ماتمي جلوسونو په لارو باندې، حساس ځایونو کې به موبایل سروس به هم بند وي. او دې نه علاوه کومې سکیورټي ادارې دي هغوی دا وایي چې زموږ به حتی الامکان کوشش دا وي چې داسې بده پیښه رامخې ته نه شي.